چې موږ یو ورځ شټر ډاون د مختص کو په ټول ملکن ډیویژن کې تمام تجارتي ادارې کاروباري ادارې بند وساتو او خپل احتجاج چې کوم دی د حکمرانانو ته ریکارډ کو کې انصاف نشته شعور نشته ظالمان دي بددیانت خلک دي د وابډا د محکمه چې کوم دی ګیس محکمه تاسو ته پته ده چې نن د ګیس نرخ چې کوم دی هغه د پېټرول نوم سیوا شي خو د هغې باوجود زموږ مجبوري دا ده چې موږ خپل نغري خپل تنورونه ختم کړي مجبوري دا ده چې موږ د ګیس ته نه اچو. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو زه سلمان یوسفزی یم او څنګه تاسو ته معلومه ده دا وخت په ټول ملک کې چې د مهنګایي او لهر چې هغه شروع شوی دی او ملامتي مهنګایي چې دی غریب ولس ژوند چې هغه ګران کړی دی ورځ په ورځ چې هغه په د پېټرول په نرخونو د ډیزل په نرخونو کې هغه اضافه روانه ده. خوراک چې څومره شیان دي پاغي کې هم چې د اضافي روان دي او غریب ولس چې دی هغه ډیر زیات په ژوند تیرولو باندې هغه ستومانه شوی دی. د کله نه چې هم د سابقه وزیر اعظم عمران خان حکومت تل دی او نوې حکومت چې هغه سملې تر راغله دی دا غي نه پدې خو ورځ په ورځ چې په هر قسم شیانو کې اګه د خوراک دی یا پېټرول دی یا ډیزل دی پاغي نرخونو کې به تهاشه چې هغه اضافه روانه ده او دغه ګرانۍ د غریب ولس ملا چې هغه ماته کړی ده. بیګاش پچره هم 12 بجو نه پس په پېټرول په نرخونو کې نور چې هم 14 روپۍ سره پاسه چې هغه اضافه وشو او خلک چې ډیر زیات پریشان دي ډیر زیات زهیر دي په ټول ملک کې چې دغه حل روان دي. تاسو سره سواد خبرو کوم سواد کې هم ډیر زیات مهنګای چې دغه روانه ده او ډیر زیات خلک چې دغه په لړزان باندې دي. دغه باره کې کوم تاسو ته وایو د سواد چې څومره هم سیاسي ګوندونه دی هغه خاموشي چې هغه اختیار کړی ده بل وخت کوم سوچ کو په صوبه کې چې کوم حکومت ته د پاکستان تحریک انصاف په داغي هم د سواد چې څومره هم ممبران دي کزه تاسو دا هم وایم چې نیم درزن وزیران په سواد کې موجود دي خو هغه خلک هم د دغه ګرانۍ د دغه مهنګای خلاف شری نه روزي او نه سیاسي نور ګوندونه چې هغه په احتجاج باندې لاس پوره کوي او نه د دغه غریب ولس ته په دې وخت کې ودرېږي. دا وخت چې د سواد ټریډ فدریشن چې کوم مشر دی عبدالرحیم هغه په خپل سوشل میډیا په اکاونټ باندې یو خبر چلولو چې مونږ به د ټول ضلعو د ملکن ډیویژن چې څومره مشران دي د تاجر برادرۍ هغه به راغواړو سواد ته د هفتې په ورځ 2 بجې باندې هنګامي اجلاس طلب کړی دی او پاغي کې بعد د شټر ډاون فیصله کیږي د مهنګای خلاف کم ملامت ګرانش روانه ده پاغي کې د پېټرول په نرخونو کې اضافه چې روانه ده او په تاجرانو هم ډیر زیات چې دغه اثر غورځول لري او کاروبارونه چې بالکل ټپ ولاړ دي. د سواد فدریشن چې کوم مشر دی عبدالرحیم څنګه ماته استوي هغه سبا د هفتې په ورځ 2 بجې سواد پریس کلب کې کوم اجلاس طلب کړی دی هغه ته د ملکن ډیویژن د ټولو ضلعو صدرانو جنرال سیکریټریان چې هغه به راځي او دغه کې به اهم فیصله کیږي. وس دغه اجلاس کې به څه فیصله کیږي او دا اجلاس چې دوی په سم مقاصد را بلل مقصد خو هم زما په خیال دغه یو کې د چې مهنګای خلاف ته خو په دغه اجلاس کې به کمی فیصله کیږي. دغه لپاره موږ د سواد فدریشن چې کوم مشر دی عبدالرحیم هغه ټلیفون په لار زمو سره موجود دی هغه سره خبرې کو چې دوی د اجلاس ولې را بلل او په دغه کې به څه فیصله کوي. صدر صاحب د ټول ناول تاسو خپل پروګرام کې هر کله وایو دا راته وایي چې تاسو سبا د هفتې په ورځ 2 بجې سواد پریس کلب کې اجلاس را بلل لري د ټول ملکن ډیویژن صدور چې هغه برازي پای کې به شرکت کوي. خلک چې ډیر زیات په انتظار دي ټول سیاسي ګوندونو خاموشي اختیار کړل د تاجر برادری چې هغه میدان ته رااله سبق کوي په دغه اجلاس کې به څه فیصله کوي او څه امکانات کېدي شي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلمان خان تاسو ته معلومه ده تاسو خو د قوم او आवाज هم یې د قوم وګونو هم یې چې د ملک هر طبقه فکر علماء کرام صنعتکار مزدوران تاجران سټوډنټان مریضان په هسپتالونو کې هر قسمه خلک چې کوم دی د هر طبقه سره تعلق لري هغه د دې موجوده مهنګای د لاسه انتهایی پریشان دي. د تنخوادارو خلکو هم گزاره نه کیږي زموږ صنعتکار هم په جړه دي زموږ تاجران هم په جړه دي مزدوران هم په جړه دي. د خبرې غرض دا ده چې داسې طبقه نشته چې هغه چیخ په کار کې نه دي. په دې عقلمانه موږ تاجران د ملکن ډیویژن په سطح خپل ځمېداري پوره کوو او دا आवाज پورته کوو چې دا ظلم دا بنصافي دا مهنګای ختم شي. دویم زمونږه دا مطالبه ده چې د بجلی او د ګیس کم لوډ شیډینګ دی دا ناروا لوډ شیډینګ دا په هیڅ صورت موږ نشو برداشت کولی. ګریلو یونټ په 35 روپۍ دی دا بې حسه نالایق حکمرانان موږ له په 35 روپۍ یونټ بجلی هم نشي راکولی. د دې نه علاوه د ګیس صورت حال ته وګوره چې زمونږ دا بدقسمتي ده چې موږ همیشه په جمعې کې د ګیس خلاف درنې کوو مرداباد زنده‌باد وایو په اوړي کې د بجلی خلاف کوو. تاسو ته په خوبي معلومه ده چې کله د بجلی لوډ شیډینګ وشي
هم دغه شانتي ته وایي چې دوی به سره صلاح کړل د ګیس سره هم لړ شي او بجلی خو دې حد ته رسېدلی چې ماشومان 10-12 غنټې کور کې زموږ خویندې میندې په سخته ګرمۍ کې ناست دي بجلي نه وي لوډ شیډینګ ببوزي ځان ته وایي او ماشومان چې کله بجلي راشي ماشومان لاسونه وپړغوي پاکستان راغی او لاسونو پړقاله جاري چې پاکستان واپس لاړ شي هېڅ قسمه څه شیډول نشته څه ټایمینګ ولا نشته د مانځه ټیم او د خوراک ټیم او د اذان ټیم د هېڅ قسمه چې کوم دی دوی کې انصاف نشته شعور نشته ظالمان دي بددیانته خلک دي د وابډا د محکمه چې کوم دی ګیس محکمه تاسو ته پته ده چې نن د ګیس نرخ چې کوم دی هغه د پېټرول نوم سیوا شي خو د هغې باوجود زموږ مجبوري دا ده چې موږ خپل نغري خپل تنورونه ختم کړي مجبوري دا ده چې موږ د ګیس ته نه اچو لهذا د ګیس د لوډ شیډینګ د بجلۍ د لوډ شیډینګ او د مهنګۍ د لاسه ټول عوام ټول پاکستاني قوم زهیر دی پریشانه دی موږ د تاجرانو کم چې نمایندګان دي د ټول ملکن ډیویژن د اضلاعو صدران صاحبان د بازارونو صدران سیکرټریان صاحبان موږ سبا اجلاس کوو او په دې اقله باندې موږ د سخت احتجاج چې کوم دی مظاهره کوو او ان شاء الله زما یقین دا دی چې په دې کې موږ فیصله وکړو چې موږ یو ورځ شټر ډاون د مختص کو په ټول ملکن ډیویژن کې تمام تجارتي ادارې کاروباري ادارې بند وساتو او خپل احتجاج چې کوم دی د حکمرانانو ته ریکارډ کو ډیره مهرباني صدر صاحب د وخت راکولو بالکل کتونکو د سوات ټریډ فدریشن چې کم صدر او عبدالرحیم تاسو داغي خبري واوري دی اغیم دغه خبره کوي غریب ولس چې په ژوند تیرولو باندې اغستو مانه کړه موجوده حکومت دغه حکومت نه دغه واکداران نه د ټریډ فدریشن چې کم مشران دی اغیم ګیله کوي چې دومره مهنګای چرته په تاریخ کې نو راغله او د مهنګای چې غریب ولس ملاګان چې هغه ماتي کړي ځکه موږ د اجلاس راغوخته او دا د کی په فیصله کو په دغه اجلاس کې دوی چې دا فیصله کې دي شي امکانات دي چې په ټول ملکن ډیویژن کې موږ شټر ډاون هړتال وکړو حکومت لا دغه دړکه هم ورکي کچري په دغه احتجاجونو یو تحریک په موږ شروع کو حکومت چې په دې باندې غور شروع کړي او په ګرانۍ کې چې کوم مهنګای چې روانده پاغي د ټولو شیزونو په نرخونو کې چې علي کیمرا ولي په دغه اجلاس کې شټر ډاون فیصلم کې د شي ټول ملکن ډیویژن به یو ورځ باندې بندي او دوشره په هر ضلع کې په هر ډیسټریکټ کې به خپل احتجاجي تحریک چلی د بل پروګرام پورې خپل قربا سلمان یوسفزئی له اجازه راکړي د تل پاتې خدای پامان